بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن په ټینسونو کې چې کوم ټاپکس دی یعنی هغه دی پریزنټ پرفیکټ ټینس. یعنی پریزنټ ټینس چې کوم دریم ټایپ دی کوم چې موږ په انګلیش کې پریزنټ پرفیکټ ټینس وایو او په اردو کې وتا فعل حال مکمل یا ماضی قریب هم ویلی شي. صحیح ده. د دې به په اردو کې پہچان دای یعنی دې به آیډنټیټي دا وي چې د دغه قسمه ټینس چې کومې جملې دي د هغو په آخر کې به چکا ہے، چکی ہے، چکی ہوں، چکی ہے یا لی ہے، لیے ہے وغیرہ داسې الفاظ به کې راځي. نو دا به زموږ سره بیا د پریزنټ پرفیکټ ټینس سنټینس وي، جملې به وي. یعنی مطلب د خبرې دا دی چې په دې کې به زموږ سره په پریزنټ موجوده حالات کې چې کوم کار دی هغه به سر ته رسېدلی هغه به مکمل شوی. صحیح ده. دې لپاره دغه الفاظ راځي چې چکا ہے، چکی ہے داسې قسمه یا لی ہے، لیے ہے. صحیح ده. په دې کې به زموږ سره د پریزنټ ټینس کې کار شرطه مکمل شوی. یعنی فار ایگزامپل سنټنس په دې جوړوم چې سره چکا ہے، چکی ہوں، چکی ہیں دا الفاظ د سنټنس په اخره کې رال دا زموږ سره د پریزنټ پرفیکټ ټینس جملې دي. صحیح ده. دغه رنګې یعنی په انګلیش کې چې کومه د دې آیډنټیټي ده هغه هم ډېره اسانه ده. صحیح ده. په دې کې به تاسو صرف دوه خبرې یاد ساتئ چې که ته د انګلیش کې د دې پہچان زده کوې دوه خبرې به یاد ساتئ. نمبر 1 خبره به دا وي چې زموږ سره څومره هم د داسې ټینس جملې دي د دې چې کوم سبجیکټ دی. صحیح ده. یعنی هی، شي، اټ یا سنګولر ناون نو بیا به موږ د دې سره هیلپینګ ورب هیز به طور هیلپینګ ورب لګو. صحیح ده. او باقي چې څومره هم سبجیکټ دي دا سره بیا موږ هیلپینګ ورب هیو لګو. یعنی موږ ورته باقي چې کومره هم سبجیکټ دي دا سره موږ هیو به طور هیلپینګ ورب لګو. په دې کې بیا دویمه خبره دا ده چې د داسې قسمه سنټنس کې به موږ ورب د ورب موږ بیا دریم حالت لګو. یعنی موږ به تھرډ فارم اف د ورب لګو. دغه دوه خبرې به په دې کې یاد ساتئ. صحیح ده. یعنی فار ایگزامپل زمام چې دا سنټنس دی او بازار جا چکا ہے. یعنی زمام چې هی ہیز گان ټو بازار. هی زموږ سره سبجیکټ هی، شي، اټ، هی رالی. هی زموږ هیلپینګ ورب ولګاو. صحیح ده. او گان یعنی گو وینټ گان دا زموږ سره تھرډ فارم اف د ورب و چې په دې کې یوز کو. صحیح ده. دغه رنګې زموږ سره چې کوم بل سنټنس دی په دې کې یعنی وایي چې تم اسکول جا چکے ہو. یعنی یو ہیو گان ټو سکول. زموږ سره یو سبجیکټ رالی. موږ ویلو چې موږ به د یو سره هیو به طور هیلپینګ ورب لګو. نو موږ د یو سره هیو به طور هیلپینګ ورب ولګاو او باقي چې څومره هم ورب وو موږ ورسره تھرډ فارم ولګاو. صحیح ده. دغه رنګې دا سنټنس شو چې یو هیو گان ټو سکول. صحیح ده. دغه رنګې یا فار ایگزامپل بل سنټنس هم کېدی شي چې ما ته لیکلی دی یعنی چې وہ کام ختم کر چکے ہیں. یعنی پی میں ته اشاره کوي چې شي ہیز finished دی ورک. هغې کار ختم کړی دی. یعنی شي زموږ سره سبجیکټ رالی. هیزم به طور هیلپینګ ورب ولګاو او فینشډ دا د ورب دریم صورت دی چې دې کې موږ یوز کو. دغه رنګې چې څومره هم سنټنس راځي دا به موږ دغه رنګې جوړو او د دې په انګلیش او د اردو پہچان چې کوم دی بالکل موږ په اسان الفاظو کې دلته ولیکو. صحیح ده. بیا زموږ سره په دې کې دوه قسمه جملې راځي چې یو ته موږ نیګیټیو وایو سنټنس ناپیه جملې، دویم ته موږ وایو انټراګیټیو سنټنس یعنی سوالیه جملې. راځي چې دا هم په اسان دغه رنګې نیګیټیو سنټنس ته موږ وایو ناپیه جملې. د دې جوړولو طریقه دا ده چې څومره هم موږ یعنې رول ویل دی نه مخکې هغه په دې کې هم اطلاع کېږي. صحیح ده. په دې کې چې کله موږ مطلب هیلپینګ ورب لګولی هیز یا هیو هغه نه بعد به موږ صرف ناټ لګوو.
not صحیح ده او دا بیا زموږ سره یعنی نیگیټیو سنټنس جوړیږي موږ به د هیلپینګ ورب نه بعد not لګو صحیح ده نو بیا زموږ سره دا نیگیټیو سنټنس جوړیږي یعنی مثال په تور باندې دوام چې علي خط नहीं लिख चुका है अली है ना हैव नॉट है ना अली हैज नॉट रिटन द लेटर अली खत न दे लिखले या फॉर एग्जांपल वहाँ बच्चे ओह काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं यानी ओह काम ख़त्म नहीं फीमेल तो इशारा करी सही था यानी शी हैज नॉट finished the work صحیح ده هغه کار نه دی ختم کړي صحیح ده دغه رنګي یا فار ایگزامپل نو سنټنس هم دې کې راتلی ها بیا د من سره په دې کې انټراګیټیو سنټنس دی چې دا هم من سره راتلی شي صحیح ده دې د یادولو طریقه هم ډیره اسانه ده چې موږ به د سبجیکټ نه مخکې هیز یا هیو لګو نو بیا به زموږ سره دغه انټراګیټیو سنټنس جوړیږي او په اخر کې موږ کوېشن مارک لګو یعنی سوال یا نشان به لګو فار ایگزامپل دا سنټنس دی چې کیا یعنی کیا علی خط لکھ چکا ہے آیا علی خط لیکلی دی صحیح ده نو موږ به سبجیکټ نه مخکې هیز لګو چې هیز علی صحیح نه written the letter has Ali written the letter آیا علی خط لیکلی دی صحیح ده یا فار ایگزامپل نور هم سنټنس کېدی شي چې دا چې کیا اوہ کانا کھا چکا ہے کیا اوہ کانا کھا چکا ہے صحیح ده موږ به سبجیکټ نه مخکې څه کولی که هیز لګو یا هیو لګو صحیح ده یعنی هیز آیا هغه ډوډۍ خوړلې هیز هی ایټن دا زموږ سره د نن پریزنټ پرفیکټ ټینس و چې د دې فیشان په اردو کې او په انګلیش کې به هم تاسو یاد کړی وي دغه رنګې چې دې کې زموږ سره کوم نیګیټیو یا انټراګیټیو سنټنس راځي د هغه جوړولو طریقه به هم تاسو یاد کړی وي امید دی تاسو به په دې باندې ډېر اسانه پوه شوي